التانیس بالتاء تانیس بالتاء فشرطه ان يكون علما دا اما التانیس بالتاء دا مبتدا دا او هر مبتدا چې متضمنه معنا د شرط لرونو په خبر کې به فعل جزائیه راړي دا فشرطو کې دا فعل جزائیه ده ځکه اما التانیس مبتدا دا او هر مبتدا چې متضمنه معنا د شرط لره نو دا به په خبر کې به فعل لازمن راړي اما التانیس بالتاء مراد دین تانیس لفظی ده چې هغه حاصلی پاغته سره چې هغه ته ملفوظ ده د بالتاء نه مراد ده تانیس لفظی چې حاصلی پتی ملفوظه سره فشرطه پس شرط وجوبی ده غدا ده فتاثیر ده من صرف کی ان یکون علما چې هغه د عالمی اکار دا چې هغه د عالمی دې لپاره چې تانیث لازم شي د کلمې سره تانیث و به لازم شي د کلمې سره او د تغییر او د تبدل نه به محفوظي ځکه چې اعلام د تغییر او تبدل نه محفوظ دي بقدر الامکان چې او شی عالم شو کنه بس بیا ته بیغه مشای کې څو ګړبړ نشي کوله اعلام محفوظي د تغییر نه بقدر الامکان اسم معرفه کې بیا څو تغییر او تبدل نشي کوله دغه وجنه انګریز د قران مجید ترجمه لیکلی مارماډیوک تکتال د قران مجید زبردست ترجمه لیکلی او بیا جلالین او بیضاوی او کشاف دا ټول په مطالعه کړی دا اکثر انګریزان بلکې مسلمانان ترجمه کنندگان د قران د بسم الله معنا کوي by the name of God the beneficent the merciful بسم الله الرحمن الرحیم معنا اکثر کوي by the name of God اپ دای رب کوي چې دا دومره خردي چې غلطه معنا کوي ځکه هغه وایي الله is the proper noun the proper noun cannot change in the every language دا اسم معرفه ده اسم معرفه ده دنیا په یو لغت کې څوک بدلولی نشي نو ترجمه به کوي by the name of الله الله په کوم نه ورته نو تانیث بالتا سره موږ عالمیت ځکه لازم کړلو چې دا د تغییر او تبدل نه چې کوم دنه محفوظ وي نو دا به بیا سبب قوي وګرځي د پاره د منصب ځکه اصل په اسماو کې انصراف ته نه بنا نه غیر انصراف اصل په اسماو کې انصراف ته نه پکار دادا چې ته یو اسم د انصراف نه غیر انصراف ته بوزي چې دا غي سبب کم از کم مضبوطی دا غي سبب نو دا تانیث بالتا د عالمیت ته وجنه مضبوط شو ځکه چې اعلام د تغییر نه بقدر الامکان محفوظي د یو طالب نوم په بل جبه کومه قانون نوم باندې کوم نوم چې وی دا به عربی کې هم د قصیده یو سړی نوم زید ګل نو عربو مغه ته زید ګل وای او فارسی خوانان مو مرتضی ګل انګریزان مو مرتضی ګل وای ځکه چې اعلام د تغییر نه بقدر الامکان محفوظي دا د بقدر الامکان قید ملکه کې خو معترض اعتراض کوي چې د بدر تعلم او خیموم تغییر به پکې راغلی ترخیم د وجنه په عالم کې اخرنه کې وګورځي یا حارسو چې دا سیلری کې نو یا حارو هغه په عالم کې تغییر راغی نو موږ وایو لکه زموږ مراد د حفاظتنا بقدر الامکان ده بقدر الامکان او ترخیم زموږ په امکان کې نه ده ځکه چې عربو ترخیم جایز کړی ده نو اعلام محفوظی د تغییر نه بقدر الامکان زموږ په عالمیت ذکر ضروری کړلو اما التانیث بالتاء دا مبتدا ده فشرط دا دغه لپاره خبر ده او هر مبتدا چې متضمنه معنا د شرط لره دغه په خبر کې بعد هغه فی جزائیه راړي التانیث بالتاء مراد تانیث لفظی ده چې هغه حاصلی باغتی ملفوظه سره نو داغه شرط په تاثیر د من صرف کې ده ان یکون علما او شرط مراد شرط وجوبی ده کدا شرط کې نو هغه تانیث به یو پیسې نه ده فشرط ان یکون علما او دا علم ورته ولی شرط کو دې د پاره چې هغه تانیث لازم شي د کلمې سره تانیث ځکه چې اعلام د تغییر نه بقدر الامکان محفوظ دي الاعلام لا تتغير الاعلام لا تتغير في لغة من اللغات فيوجب کہ بندہ بدلے را بدلے نا
بدلے را بدلے بنا اسم علم معرفہ هغه کې به تغییر او تبدل نه کې الله تبا الله ہوئے دا بعد خلق بے وقوفه گاډ ورته گاډ مطلق معبود ته وي الله اسم علم له حالانکه موږ وایو علم اللواء لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال دې کې تغییر او تبدل نه پکار دې لپاره چې تاثیر لازم شي د کلمې سره د کې علام د تغییر نه او دا بقدر الامکان قید نو کې خود د ترخیم به اتفاق العرب هغه جائز دی هغه د امکان نه بهر دی قتل حتا لك تلحشو تلحته کې یو علمیت ته بل بکې تانیث بالتا ده نو دا غیر منصرف ته جاء تلحتو رأيت تلحتا مررت بتلحتا تلحه او صحابي نوم ده وكذلك المعنوي او دا غرنګ د تانیث معنوي په شرط کې تانیث معنوي کې هم دا ضروري ده چې هغه د عالم وي لیکن عالمیت ته تانیث معنوي د پر شرط جوازي ده رخص په دې باندې بیا باس کو فشرط من شرط وجوبي او دا شرط جوازي ده وكذلك پسند تانیث بالتا ده تانیث بالتا د پر څنګه عالمیت لازم کړي ده دا رنګ د معنوي د پارم تانیث معنوي هغه ته وایي چې هغه حاصلي بالتاء المقدره بالتاء المقدره ثم المعنوي بیا تانیث معنوي ان كان ثلاثيا کچریغه ثلاثي وي ساکن الاوسط او ساکن الاوسط مندنه ټکه ساکني او غیر عجمي او عجمي نوي نو يجوز صرفه وتركه دا غیر صرف او ترک صرف جوړه جائز ده تا خو خلک چې منصرف وي او که غیر منصرف وي ځکه چې ساکن الاوسط باندې تلفظ آساني ساکن الاوسط باندې تلفظ آساني نو منصرفي کماله کثرتن انترا والا لیکن دې ته ګورو چې لکه تانیث او عالمیت هم پکې ده اجمه پکې ده نو دی وایي ووجود السببين ودوړه سببين پکې موجود دي او پکې عالمیت ته بل پکې تانیث بالتا ده لکه هندن کې تانیث لفظي نشته پدې کې تی مقدره ده لکه په تصغیر کې تی راضي ہونے دتن او جمع راضي هنداتن او الجمع والتصغير يردان پتو لگے دا چرا پاسل کے ہندتنو ذکر دا ہندن تصغیر راضی ہونے دتن او جمع راضی ہنداتن نمونگ تا پتو لگے دا چلی کتی مقدر دا تانیث معنوی اگئی تو چاہی کتی مقدر نو ہندن کتی مقدر دا دلیل تصغیری ہی ہونے دتن و ہنداتن نو التصغیر والجمع يردان الشیء الى اصله نو منم چی ہندن کی تانیث معنوی دے او عالمیتم دے لیکن ساکن الاوسط ته نو که طالب وی جاءت هندن او که طالب وی جاءت هندو دواړه جائز دي دواړه صرف او عدم صرف دواړه جائز دي دا ولی لاجل الخفه لکه چې تخفیف ته پکې د ساکن الاوسط ته وجنه په کلمه باندې تلفظ آسان دی او غیر منصرف کې ولی ووجود السببين لا يجوز صرفه ده پر دلیل لأجل الخفة يجوز صرفه لأجل الخفة وتركه لوجود السببين عبد القارئ پوښو مطلب دا يجوز صرفه لأجل الخفة وتركه لوجود السببين لف نشر مرتب ده جائز ده صرف ده ولی لأجل الخفة ده کلمه آسانه ده ساکن الاوسط نو که تنوین او کسره راشي پروانی او ترکه او ترک دا صرف منصرف کوئی ما بلکہ غیر منصرف کولی لوجود السببین دا لأجل الخفة تاثر لقد عبد القهار دا يجوز صرفه صرف ولی جائز ده کلمه آسانه ده لکه ساکن الاوسط ته او ترکه ترک دا صرف جائز ده ولی لوجود السببین لف نشر مرتب ده لف نشر مرتب ده لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير قرآن کرا لا تدركه الابصار الله تعالی لرا نویني د خلکو نظرونه لکه چې لطیف وهو يدرك الابصار الله تعالی ویني خلق لکه چې خبير دی لف نشر مرتب لطیف دی او سره لګیدو هغه بل د بل سره لګیدو نو دارنګي لاجل الخفه ولګیدو دا يجوز صرفه سره
او د ترکو سره ولګېده و وجود السببین که هند والا او کو ثلاثی نو بلکې رباعي و یا ثلاثی و لیکن ساکن الوسط نو نو په دې دواړو صورتونو کې بیا غیر منصرف وي یجب منعه لك زینب ثلاثی نه ده بلکې رباعي ده زینون بی څلور حرف پکې راغلي دي نو دی وجنه زینب کې یو تانیث معنوي ده بل پکې علمیت ده او سقر دوزخ ته وایي سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين سقر ده او دوزخ نوم ده نو سقر کې یو تانیث معنوي ده بل پکې علمیت ده او متحرک الوسط ثقيل له پجبه نو غیر منصرف کا او دارنګ ما هو جور دا د دو قلاګانو نمونه دي ما هو او جورو په دې صورت کې دا ما هو او جورو دا غیر منصرف شو دغه چې یو پکې تانیث ته او بل پکې عجمه ده بل پکې سدي عجمه ده او بل پکې علمیت ته نو دی وجنه عجمی لفظ په جواب باندې ډیر ګرانی دا غیر د وجنه مونږ دا غیر منصرف کو ما هو او جورو دا دوا مشهور قلاګانې دي او دا د تانیث معنوي پکې موجود ده او دارنګه د علمیت لپاره پکې شرط او چې هغه د عجمی وي نو دا غیر منصرف شو بس څه خو تانیث بل بیا سماوي